بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمندو کتونکو السلام علیکم. څنګه خانه ما او باور لرم چې روغ جوړ به خوشاله به قدرمندو کتونکو دا وخت چې په کوم ځای کې ناسه ما نو ډیره یو داسې واقعیا شوې ده چې ډیره غمجنه واقعیا ده او یقینا چې دې ځای کې دا څومره خلک ناست دي نو دا غوي د ټولو پسترګو کې اوښ کې دي او دا واقع به تاسو خپل ووري چې دا څومره د درد نه ډکه ده نو دا کاکا چې ما سره ناست دی تاسو سره متعارفي کوم. کاکا تاسو سنوم دی؟ السلام علیکم جی، زمان علي زاده دی او زه ضلع ثوابه سلیم خان اوسیدونکی ما نه دوه ماشومان. ها کاکا دا راته ووایه چې سلیم خان کې د کوم ځای اوسیدونکی؟ سلیم خان کې پلوډن ورته وایي د هغه دی خاص ته پلوډن. او پلوډن کې بیا بل څه ځای شته؟ نه بل څه ځای نشته دغه ځای کې. ښه دا د ضلع ثوابه د سلیم خان د پلوډن اوسیدونکی دی. او کاکا دا راته ووایه چې دا ستا نه کومې ماشومانې ورکې شوي دي نو د دوی عمرونه څومره دي؟ مشره جینۍ چې دا د دې 18 کاله عمر دی دا لکه ذهني بیماره شوې وه ما هسپتال ته راوستي وو او وروره ما په فردوس کې کېنولې او زه لاړم سودا مې کوله چې رالم ګنټه نیمه پس نو دا ماشومان مې دوانه نه وې دا په 8 جنوري په 8:30 بجې لکه دغه په حکم 9:08 بجې به وي چې دا رانه بېدرکه شوي دي زما سرکاري ادارو ته بلکې د پېښور ډي پي او صاحب ته IG صاحب ته انټلیجنس ادارو ته زما ټوله دا خواست دی چې لکه زړه مې درد کوي ماشومان د ماشومانو درد خدای دې چاته ځکه وایي هغه دغه کې وایي که نه وایي د زړه مې وینې رابهېږي چې د بڼو سکوله راشي اوښ کې شي زما لکه کال دی اوښ کې مې نه ودرېږي کور کې مې هم دوک درد دی او نور څه کې چې دا خپل هم رانه پردي کړي. ښه د دې بلې ماشومې څومره عمر دی؟ د دې بلې 3.5 کاله دی جي. د 3.5 کاله او دا دواړه په قورس باندې غیبي دي؟ قورس نه غیبي دي. هر ادارې له لاړم او د شنغره پولیس سټیشن لم لاړم هغوی د اصلاح په دې خوا وکړلو دغې ونه کنټرولونو ته هم لاړم هلته مې هر ځای ته لکه داسې تړنې چې زه ورته نه یم رسېدلی داسې خو لکه چا زما فریاد نه دی اورېدلی او لکه مهرباني دې وکړي ما سره دې له کومک وشي او سرکاري ادارې د راپاسې زما دا ماشومان چېرته لاړې اخر دا ملک دی که داسې دي چې ژوندي دوه انسانان روکېږي او هېڅ پته نه لګي. قدرمندو د دوه ماشومانې بېدرکه دي د یوې عمر 18 کاله دی او د بلې ماشومې 3.5 کاله عمر دی د پېښور د فردوس نه دا په 8 جنوري 2025 باندې ورکې شوي دي. اوس دا پته نه لګي چې دا چا اغوا کړي دي دا په خپله باندې چونکې دوی وایي چې د هغې ذهني توازن هم دغه یوې پوره جوړ نه و نو هغه په خپله باندې چېرته کتلې ده بیا چېرته کې د چا لاس ته ورغلې ده نو خو هر چا ته د دې ماشومانو په باره کې معلومات وي. دوه ماشومانې دي نومونه خو نشي اخیستی؟ د دې کشرې اخیستی شم. ښه د کشرې څه نوم دی؟ اسیمه بیبي. د دې کشرې اسیمه بیبي نوم دی او دا د ثوابې اوسیدونکي دي دا د هغوی والد صاحب دی. که هر چاته هم د دې پته وي نو دوی در سره خپل نمبر شریکوي او په دغه نمبر باندې دوی سره زر تر زره کنټیکټ وکړئ او باقي نور چې څومره حکومتي ادارې دي نو هغوی ته به زه د خپل سایډ نه که هغه IG دی او که هغه DPO دی او که DC دی او که نور څونه متعلقه دي نو هغوی ته به زه د خپل طرفه دغه کې دغه کوم کاروایي کومه. چاچا دوی د خپل نمبر ووایي. 0313 99 93 674. ها 0313 99 93 674 674 0313 99 93 674 دا نمبر دی د دوی او په دې باندې دوی سره تاسو کانټیکټ وکړئ. دا یقینا چې ډېر زیات غمجن دی او ډېره د درد او لمحه ده پیغله ماشومه یې ورکه ده بل هم ده چې دا نو ماشومه ده د 3.5 کالو او تاسو وینئ د په سترګو کې اوښ کېږي او چې د چا بچي وي په کورونو کې نو هغوی دې خپل بچي په ذهن کې راولي او په دغه آینه کې ورته وګوري نو چې دغه شی د دې پلار به څه حال وي. که چاته هم د دې درک وي چاته پته وي دوی سره معلومات شریک کوي که نه وي د خپل طرفه تاسو زموږ دا ویډیو چې کم ځای پورې تاسو شریک کولی شئ که چا لږ وس کېږي که د چا ډېر کېږي نو په شریکه باندې به کوشش کوو چې ډېر د ماشومانې موږ د خپل محنت او د خپلو هلو ځلو په وجه باندې د دوی کور ته راورسوو. خوشحاله اوسئ.